خپل کور کې مورم بیمار دی پلار بیمار دی درې ځله درود پاک کم یو درود وي پوه که نه درې ځله درود پاک وایه درې ځله ان انزلناه فی لیلة القدر بسم الله سره سورت قدر او درې ځله بسم الله سره سورت ان اعطیناک الکوثر او درې ځله بسم الله سره سورت اخلاص قل هو الله احد او بیا درې ځله درود پاک وایه اوبو باندې دم کا ځان دپاره دمې دم کا الله په حکم سره اوه ورځو کې شفا میلاو نه شي نو بیا وایه باچا صاحب ورې خبره دې غلطه کړې وسكانا وجعلنا من المسلمين اللهم زد فزد اللهم بارك وبارك صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت दिला गाफिल न हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है बगीचे छोड़ कर खाली ज़मीं अंदर समाना है तेरा नाजुक बदन बाई जो लेके सेज फूलों पे होवेगा एक दिन मुर्दा ये किरमों ने खाना है न बेली हो सके बाई न बाप बेटा ते माई तू क्यों फिरता है सोदाई ये अमल ने काम आना फरिश्ता रोज निदा लगाता है इन चार कूटों में ए मोहल्ला उचिया वाले तेरा गोरी ठिकाना इधर मानो सेंस दे दा शेरुन की लफज में ज़हन ना दे शेरुन में पता इसो मुद्दे पास में हुए देखियो किरमो लफज रागो कि ये किरमो ने खाना नो زمونږه دا عقیده نه ده ګورې دا یاد زمونږه دا عقیده نه ده چې دا چینجي به دې خوري زه به تاسو ته هغه خبره نن وکړم چې هغه ډېر زمانه مخکې د ځوانۍ کې د ملک نه بهر وم او یو ډېر پاک صاف ځای و هلته اصحابه کرامو ډېر قبرونه وو دوبۍ کې یو علین علاقه د علین کې چې د لاندې نقشې اوس هم زما ذهن لاندې داسې دي نو بیا بعد کې هغه ډېر قرآنیانې پکې کېدې مختلف کالونو کې پکې لیکن اوس هم آخري ځل چې تللی وم نو ما وکړه چې منونه غنمونه پروت وو زرګونه پورته هلته وې خلکو ته یې خو زمونه ختم کړل بار لارو باندې خلک ګرځي کړل دننه نه شي تللی خو مونږ بلکل هغه اصحابي هغه قبر سره ناست وو یو زمانه کې نو هلته یو الله یو نیک سړی راته میلاو شوی نو هغه زمانه کې هغه یو کتاب لیکل هغه ما ته وویل چې په تعارف وشو ما ته یې پیر صاحب یار تاسو په پېښور کې یو ملا دی بایدلیګر نامه یې ده هغه پیژنې ما یې بس هغه داسې دی زما سفر و ما یې هفته کې زه او هغه یو ځل کاوه شریف وڅښو ډېر ښه پوخ یار مې دی
ما ته یاد ده یو خبره ده او د ده راته تصدیق کول غواړي هغه وایي چې رحمان بابا 1500 کالو پس ما وکتو او د هغه په دا وینې پکې جاري وي وینې پکې جاري دا د پاکستان ته واپس راغلم نو پکې لږ ټایم تېر شو هغه راله ایمیل هم راکړی و دغه هم راکړی و هغه ورته ویلي دا کاتې راغلی زه لاړم الله دې وبخي ډېر نر سړی و او یارانه دوستانه کې ډېر تکړه سړی سره کېناستو ما ته به اکثر فارسي شعرونه به شروع او زه هم پرې خوشحالېدم نو فارسي شعرونه یې شروع کړل ما مولانا صاحب یار نن شعرونه مه وایه ما ته دا خبره وکړه او هغه بیا ډېره لرې کیسه ونیوله چې داسې دغه یې کوم دومره موده بند وم رحمان بابا دیوان مې زده کړو د رحمان بابا مینه ډېره لویه کیسه ده خو لنډو کې الله دې وبخي زمام کلاس وینو پیر عمر صاحب نو هغه ما ته وایي چې مولانا دغه ګلکار راته وایي چې نن به د رحمان بابا قبر پخو او ما ته یاره جسد او یا وخت ښکاري او یاره زه به راځم کم ټایم راشم وایي سبا 12 بجې راشم وایي 12 بجې لاړم ما ته شابه د مولا جلدي راوړل وایي منډه مې کې هغه عمر په سایکل باندې ویتلي وایي کبه غسونه غوندې پکې کړې وه نو ما دی ته وایي پرې ما خپونه ونیسئ که مړی ما ګیر کړي نو پرې راکاږئ پرېږدئ به مې نه وایي چې دننه ننوتم باچا صاحب نو غټ غټ کمڅۍ وې د رحمان او د خنتا کفن یې اچولي وایي ما وایي دغه ځای کې ګوته ولګوله نو وایي خدای یقین وکړه وایي مړي کې خو وینه نه وي او ساینس هم وایي وینه نه وي ساینس خو وایي چې بس سلیقتۍ نه د غوښې خوراک شروع شي دننه کولمو کې چینجي پیدا شي ډېر لرې لویه کیسه ده هغو ته نن هم راته ډېر مېلمانه ناست وو طبیعت مې هم ټیک نه وه ده نجیبه ناسته سهار جړل په هغه کې او دا زما پورې استاد هم دی او شاګرد مې هم دی دا استاد جناز نه دا مې استاد هم دی او شاګرد مې هم دی دوه رشتې مې دي نو پته نشته چې دا کوم یو معنی دا خو راته پته نشته دواړه دي نو د ده هغه جړا ته د ده هغه مینې ته بیا پیر صاحب سره هم ډېر زړه یارانه ده د ده یو تسبۍ را سره پاتې شوې وه اوس هم کله کله بل رانه یېره کوم نو هغه کله کله راته هغه بیډ باندې مې ځوړند نو هغه دغه کوم نه یادېږي راته د ده پلار سره هم زما ډېره جفته یارانه نو هغه راته وایي چې وایي باچا صاحب داسې مې ګوتې ولګولې دا وینې تښتېدې را تښتېدې وایي داسې خوشبويي وه وایي الله خدا دې یقین وکړه باچا صاحب چې ژوند کې چېرته ما داسې خوشبوداره عطر نه و کړی وایي تا ته مې دا الفاظ وداغلي تا ته مې کیسه کومه لګیم او هغه خوشبويي اوس هم راته محسوس شوه دا د بزدګر استاد د خپلې کیسه او باچا صاحب وایي بار ته ووتم نو قبر باندې شعرونه وایي هغه خو ماشاءالله څنګه خادم ریبي صاحب دا علامه اقبال پوره دغه څه ورته ډاکټر اپریشن یې شعرونو کې نه داسې د رحمان بابا شعرونه اپریشن به ده کوي دا زوی قاسم کوي خو هغه نه دی د ده بیل انداز او د هغه نو هغه چې دی باچا صاحب 1500 کاله 1500 کاله
نو زمونږ عقیده دا نه ده، زمونږ عقیده دا ده چې ته ځان کې عشق رسول الله پیدا کا او دا ژبه باندې د مینې او د محبت نه د حضور نامې حالې که نه نو دغه خوشبویي چې دی که نه دا هغه خوشبویي ده لکه د ده مثال داسې دی خیال کې د مسلم کبین وي که نه او نن سبا هغه دوایي او میلاویږي روړه به خالي ورته ونیسه او کڼ کڼ ټول پروزي. یا پخوا زمانه کې زمینداري به چې د خلکو کوله نو دا وینا ورته وایي که څه د ګنو منو کې بولګه نو اینګ به یې روړو هغه بورۍ د اینګو په هغه وخت کې به هم کېښو هغه اوبه به تلل نو چینجي به ټول مړو. نو دا د حضور د مینې او د حضور د محبت دا درود شریف چې دی که دا پروت نو یو چینجی هم ګورې نه راځي دا نه راځي. بله علمیت خبرې خو مونږ هر ځای کوو او دا پرون هم رانه څه NGO والا راغلي وو اسلام باندې خبرې کېدې نو ما هغه ته دا خبره وکړه ما هر عقیدې زما استادان دي او بیا استادانو سره هم ګورې داسې تعلق و لکه شیعهګانو کې علامه طالب جوهري داسې پوخ معیار و چې لکه بس نجیب الله استاد داسې هغه مولانا عبدالحق صاحب خدای دې وبخي هغه مې استاد هم او داسې تعلق مې و چې وفات کېدو نو ورسره کمره کې وم. خدای دې ایوب جان بنوري صاحب دې وبخي چې هغه باندې خپل زامنو هم کار کولو نو ما ته به یې چې هغه جي ته ووایه چې دا کار پیر محمد چشتي صاحب الله دې اډوکې اډوکې جنت ته بوځي هغه دومره تریخ و چې هغه نه به دا مولیان به یارېدل خو حق سړی و مونږ خلکو هغه خبرې نه حق هم واورو نو به ځان پې غلي کړو هغه غلي کېدو والا نه و نو چې کوم صفا خبرې کوي نو هغه وفات کېدو نه 8 ورځې مخکې را باندې لاس اچولی و څه راز او ناز خبرې شوي و لومبی په هغه ټولو کې زه ومه چې جنازې کې لکونه خلک راغلي وو لومبی سړی زه ومه چې ما والا مخ نو داسې دې ټولو سره هر یو سره په دومره راته هم خدمتونه مې د استادانو کړي دي او ډېر څه مې ترې نه زده کړي. دا غم چې دا راشي که نه او دا ماشومان پکې لاړ شي مونږ خو جاړو دا خو ژوند ده 540 کال وي بس تېر شي او درس غږ کې تېرېږي دا د پرون ماشومان وو پرون مو چې حکمت کار به مې زده کولو نو استاد جي باندې به م ټسټ کولو چې راشه استاد جي دا ګولۍ وخوره سهار به م په تمه کولو چې ژوندی هم دی که مړ شوی دی نو چې دی دا د ژوند تېر شو هغه قبر د لنډ شو بلکې څو ځله م قبر وکتو بیا که نه خدای واپس کړو څه خدمت دپاره یا دین دپاره نو صبر ټولو نه لوی شی دی مونږ راځو بای دعا به وکړو دعا به وکړو دعا به وکړو دا ګورې ټولو ته یم اکثر خلک وایي یار دا جوړه پنجیرې شو که څه چل ګوره زه الله مهرباني ده کټر کټر ما هر عقیدې سړی راغواړي هر عقیده کې چې زه منو د خپل عقیدې خبره چا سره چېړه نه بل ته دا نه یم ته کافر یې دغه وجه ده چې بین المذاهب اکثر بغیر کور ناست پټ چیرمین ما واخلي هر یو را باندې دغه کړي چا دوی منو خو خپل دین چې دی هغه پرېږده منه خپل مسلک پرېږده منه خپل طریقت پرېږده منه نو دا یاد ساتئ چې دا ماشومان چې لاړ شي دا خو بالکل ټیکټ دی دا نه دی چې یاره هغه مخکې ګناهګار دی که نه وجود دا نه دی ویلی دا هغه خو جهنمي دی که نه دی
حضور دا نه دی ویلی هغه مزګزار او که نه حضور دا نه دی ویلی حضور فرمایلی دي چې دا ماشومان خپل مور او پلار به جنت ته موږ پکې نخرې وباسو بېله خبره اوس ګوره ته دا قرآن ته ځي که نه ماشوم حضور حدیث دی بخاري شریف حدیث دی مسلم شریف حدیث دی ابو داود کې هم راغلی دی داسې نور کتابونو کې ډېرو کې راغلی دی نورو کې هم ډېر راغلی چې ماشوم چې کله استاد ته د پلار بوځي یا مور بوځي یا رورې بوځي یا هسې خو چې کله استاد ته کښېني استاد ورته چې وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما خوږ حبیب پورې دا خبره کړې ده هر څه غلط کېدی شي خو د خوږ حبیب خبره پورې غلط کېدی نه شي دا یاد ساتئ دا ایمان به ساتئ او کله دا ایمان هم نه وي بس بلاوزه کافر بیا د ستا د دین او د ایمان او د عبادت او ریاضت زما خوږ حبیب فرمایي او متفق حدیث چې کله بسم الله الرحمن الرحیم الله آواز وکړي اے فرښتو ګواه اوسئ دا ماشوم مو وبخلو د مور او پلار مې مو وبخلو او دا استاد دا ابتدا او انتها به دا وایم بیا ختموم کیسه انتها دا دی چې کله هغه قرآن حفظ کړي او قرآن ووایي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله به ورته وایي چې وایه قرآن او دا به قرآن وایي قرآن به وایي او درجې به اوچتېږي او بیا به ده ته یو تاج واچولو شي د مور او پلار ته به هم تاج واچوي د هغې یو ملغرله دنیا کې کښېږدي अब मेरे हाँ तो वो सुबह 8 बजे पहुँच के तो हमारे घर कितनी हम लोग तुमको ऑलरेडी कहते थे 11 बजे के बाद हम निकलते थे तर क़यामत अब हो रहे थे वो बात के तो हुजूर तक दुनिया ना पड़ता कोल न पास दे गोरे दा टोल सीजू ना पखवा बखल को यार दाबा सिंह के देशी खल को आगा सोच कागा मनलम हो या सोच खुद इंसान आसी राशि गोर अक्सर राशि सोचना मुख्तलिफ इंसान सोच बांधे अच्छा कंट्रोल नहीं था خو هغه څیزونه نن دغه ثابت کړ دا خلکو وی یاره پلان کې ولی الله هلته ولاړو لکه حضرت عمر فاروق یا ساری الجبل او کم ځای نه کم ځای ته حضرت عمر فاروق ممبر باندې څنګه د هغه اواز واورېدو هغه سوال پیدا کېدو د هغه جواب چا سره نه او نن هغه ساینس هغه جواب دله راوښکو چې دلته ناست دی دومره ډبۍ ده نه یې تار دی نه اسم نشته او ټک ټوک کې او دغه او دام درته ثابت کو هغه وی دې محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے گر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے او یاره محمد محبت کې دې پورې دومره دغه راغو که نه عقارت نو دا هر څه به دې ضایع شي دا څنګه ضایع کېدی هغه وخت سوال پیدا نن هغه کمپیوټر دام دغه کو WW خالی ډاټ وانه چې او ورسره نور واچوه ډاټ یو معمولي ټکی د مچ هغه متیاز عمره یو چې په سترګو ښکاري نو هغې ته ډاټ وایي چې کم نه پوهېږي په هغه باندې نو هغه وانه چې وروره قطیا ځله لیکه ستا اسم پکې نه راځي او چې هغه پوره ولیکې ستا پوره هغه ژوند چې څه دی په هغه کې ډاټا اچولې وي هغه ټوله ډاټا پکې راشي نو اخیری خبره ده نو هغه مور او پلار ته تاج واچولی شي او هغه یو موتی چې په دې دنیا کې کېدی نو دنیا کې تیاره به ختمه شي هغه هم درته د ساینس درته ثابت کړو چې امریکې دومره چپ مختلف دنیا کې غورځولی دی وروره یو چپ په پاکستان کې دی هلته ناست دی هر څه ګوري دلته چېرته پروت به وي دلته هلته خو یو دومره غوندې شی دی هغه ټول ملک د ریډار په رنګ دی ښیي نو یاد ساتئ او بس دا یو اخري یو وظیفه به هم ځان له درکړمه
تلو وخت کې به کار به راشي پلار نیکه نه راته میلو دي او ډېره او اجازت هم در کوم هغه بخل والا کار نه کوم بخیل نه یم دا اجازت در کوم لکونه خلک مې کتلي دي دغه خدای به ټیک کړي دي دا مولانا صاحب نه یو کس راغو یو کس ما ته وایي چېره باچا صاحب یو لیړ راته وکړه دا د محمد د ګواه دی او دومره پیسې به در کوم او په جیب کې راته 20,000 روپۍ واچو او به داسې وکړه چې زما د بچي دي او دی څوک راولي او بس هغه دم اچوي او خلک ښه کېږي لګېږي هغه ښه کېږي او وایي هغه ښه کېږي زه خرابېږم هغوی سره او وایي دا مولا راله بند کړه دا مهمه خبرې دي څه پټې خبرې نه دي سړی ګواه دی دا ما ته پته نشته چې څوک دی څوک نه دی لاړم سپین څادر یې اچولی دی او صورت رحمان یې وی خو چې د ده اواز ما واورېدو بس واپس راغلم ما ته دغه ما یې راځه مړه وایي یارو پیر صاحب ما یې بس راځه هغه غریب پریشان و چې 100,000 روپۍ مې مار کې ما صاحب معمولیان ګورې لږ لږالي خو دا پیران ګورې ډېر نو 100,000 روپۍ مې لاړې او سړي راله کار هم ونه کړو هغه چې دی واپس راغلم او بعد کې مې استاد جي ته دغه وکړم وایي راشه هلته مې کښېنوم وایي راځه دت باندې مې روټۍ مو خوړه ما درته یم یار بس دا دنم ته واله بس آینده هغوی له مزه پیسه درکوي ولې چې زما خو تاسو د مخکې چې هم استادي ده هم شاګردي ده بل زما د غور نیکه د وختونه غور نیکه د وختونه دا سلسله چلیږي خو دا وظیفه در کومه هلته روټۍ م تیاره ده دا وظیفه یاد ساتئ هر چاته اجازت ده دلته چې کوم ناست یم هر قسمه بیماري هر قسمه بیماري د ویښتو نه واره نوک پورې او دس چره دا موکه او قبلې ته مخ که ځان ته اوبه کښېږده سترګې بندې که او د ګمبد اعضا خیال سترګې بندې کړې که نه ګورې دا 2 ځایونه پورې ډېر زر انسان کیچ کوي یو خانه کعبه او یو مسجد نبوي سترګې بندې کړې نو بس دا به درته مخامخ راشي نو د حضور حکم مطابق 3 ځله درود پاک ووایه کم درود درځي دا درود چې دی ستا دا ژبه به هم صفا کي ستا دا زړه به هم صفا کي ستا د من ان دن ټول به صفا بیا هغې نه بس چې دی انا بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر دا صورت 3 ځله ووایه بیا هغې نه بس بسم الله شریف ووایه او بیا 3 ځله ان اعطیناک الکوثر دا هم ډېر لوی تفسیر دی دې کې زما که نه حضور ته الله فرمایي چې ما تعالی بلکل د ځمکې د ذرو نه واله اسمان پورې هر څه درکړ کوثر کې ډېر راځي کثرت او بیا دې کې ځه په هغه کې شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه او دا ټول تر ننه پورې او تر قیامته پورې دا ټول راځي ذریت کې آلے کمالیت کې آلے کا غیبیت کې آلے هر یو نو صورت کوثر 3 ځله وایه او بیا 3 ځله صورت اخلاص 3 ځله صورت اخلاص وروسته ورځو کې یو کس بیا هماغه باندې هماغه ویډیو ډېر وایرل شوی دی هغه تقریر کولو وایي ما محمد څه پېژانده مړه محمد به هم داسې عربیانو پرنګ ما امینا څه پېژانده ما عبدالله څه پېژانده پوه شوې که نه نو ما ورپسې دغه وچلولم وایي ظالمه
مونږ خو الله نه پېژندو ده راته ښوولی دی چې دا الله دی صحابیان وایي چې حضور باندې چې ورود به شروع شو شی به بار ته راغو نو حضور به وفرمایه چې انا اطویناک الکوثر مثال نو مونږ په سوچ کې به شو چې دا څه شی دی حضور به وفرمایه چې دا د الله کلام نو مونږ به وایو الله او کله وایي چې دا حدیث مبارک خبره به راغله نو حضور به وفرمایل چې دا زما حدیث دی لمن ترک الصلاة متعمدا فقد کفر دا زما خبره هغه حدیث کو راغله هغه قرآن نو صورت کوثر 3 ځله او بیا 3 ځله درود شریف انشاءالله دا ورځې دم کوه هر قسمه مریضي دا د مونږ باندې ډېر غټ بیماری راغله دا څو ورځې بلکل هغه مرخلو کې پروت همدغه وظیفه هم جاري ساتلې وه دوایي خپل سنت دی خو دا خپل شو دا وایه الله په فضل سره 7 ورځو کې دا زما ازموده ماله دنیا راځي دمونو له دوایانو له او دا ویمه الله ولا شفا او تاسو ته هم ویمه خپل کور کې مور هم بیمار دی پلار بیمار دی 3 ځله درود پاک کم یو درود وي پوهېږې که نه 3 ځله درود پاک ووایه 3 ځله ان انزلناه فی لیلة القدر بسم الله سره سورت قدر او 3 ځله بسم الله سره سورت ان اعطیناک الکوثر او 3 ځله بسم الله سره سورت اخلاص قل هو الله احد او بیا 3 ځله درود پاک ووایه اوبو باندې دم کا ځان دپاره دمې دم کا الله په حکم سره 2 ورځو کې شفا میلاو نه شي نو بیا وایه باچا صاحب ورې خبره دې غلطه کړې خو چې یقین سره لږ ووایه او لږ مینه حضور سره پیدا کړي مینه بغیر نه کېږي او ته وایه چې ما کې او نبي کې څه فرق دی زما خو او زم بنده یم او هغه هم بنده دی او نورې ډېرې خبرې خو باید نه کوم ډېره مهرباني او دعا به وکړو یا رب العالمین آقا مصطفی احمد مجتبی حضور پر نور شافع یوم النشور ختم رسول دانائے سبل شفیع المذنبین رحمت للعالمین نور مجسم حبیب لبیب سرور کائنات فخر موجودات آقا مصطفی احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ واللیل والا ظلف پر صدقہ یاسین والا غاخون مبارک پر صدقہ والدہا والا چہر انور مبارک پر صدقہ علم نشرح والا سین اقدس مبارک پر صدقہ یا اللہ غز گتو پر صدقہ کم گتے اسمو میتا بخوزیدید و توٹیشی یا اللہ دا حضور آغا گتو پر صدقہ چه پاش ماشومالی که اسپو می سره لوبی بای کوله یا الله آغا خلو مبارک و بسره مدینه و مکه آغی سره معطر و یا الله دا حضور دا آغا قدمونو دا آغا خاورو په صدقه چې خاورې به اصحاب النبي واغېستل او د سترګو رانجه به یې وګرځول یا الله دا ټول وبخې او یا الله د دې خاندان کې څومره تللي دي هغه ټول وبخې یا الله دوی له صبر جمیل ورکړي یا الله صبر جمیل ورکړي یا الله دا څومره دا تکلیفونه بیماریان مشکلات زموږ په پاکستان باندې او عالم اسلام باندې یا الله دی دا لرې کې یا الله د خانه کعبې او د مدینه شریف هغه رونق بحال کې یا الله بحال کې یا الله موږ مسلمانانو نه پته ده یا الله ته خفه یا الله ته خفه خپل پاک حبیب په خاطر یا الله دا خفګان موږ نه لري یا الله خفګان موږ نه لري یا الله موږ لا د معافي مغوستو توفیق ورکړي او موږ معافي خپل در کې قبول او منظور کړي یا الله په دې علاقه باندې خپل فضل او کرم یا الله په دې علاقه باندې خپل فضل او کرم یا الله دا کوم الحمد او درود شریف دا سبقونه کوم تقریم موږ وکړو یا الله دا څومره مشران چې تاسو څومره خاندان کې کم تللی دي زمونږ په خاندان کې کم تللی دي او خصوصا
دا نجیب الله استاد خاندان کې او موجوده کم شه د ټولو پروا کامل ورسه ټولو پروا کامل ورسه ټولو په اروا کامل ورسه تاسو زمونږ مشران باندې چا باندې عذاب قبر لري کې مرتبه بلند کې د حضور رحمتونو سره زمونږ د مشرانو زمونږ خاندان او تاسو خاندان کم خلق کړي دي هغه باندې د حضور رحمتونه وره الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله